دا ملګری تپوس کوي چې منګه اورو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په نور کې یا په سپوږمۍ په رڼا کې سورې نو دا خبره د حدیث نه ثابت ده او که حدیث دی نو کم قسم حدیث دی. نو جواب دا دی چې دا خبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سوري متعلق په عوامو کې ډیره مشهوره ده او بعضی کتابونو د شهرت په لفظ سره دا یاد کړی دی چې دا خبره مشهوره ده، خو لیکن تر کومې پورې چې د دې د ثبوت تعلق دی نو دا خبره د احادیثو نه صحیح احادیثو نه ده ثابت، بلکې حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دا هغه رسائل دي، دا هغه د رسائلو مجموعه ده، د هغې نوم جواهر الفقه دی. نو جواهر الفقه دویم جلد کې یو مضمون په دې باندې دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سورې وو او کنو. نو په دې سلسله کې د یو روایت موجود دی، هغه روایت داسې دی چې هغه د صحابي نه دی نقل، یو تابعین نقل دی، او دویم نمبر دا چې هغه سند انتهایی ضعیف دی. نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په دې باندې یو قسم له فیصله کړی ده چې دا خبره ثابت نه ده. یو حدیث دی، نه هغه په صحیحینو کې شته، نه هغه په صحیح سته کې شته، نه د احادیثو په نورو کتابونو کې شته. صرف جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خصائص کبرا کې د حکیم ترمذی نه دا نقل کړی دی. باقی د دې خبرې ثبوت او یا ردی تذکرہ په نورو احادیثو کې چرته هم نشته. نو په دې بنیاد باندې دا خبره اگر چې په عوامو کې مشهوره ده لیکن د سند په لحاظ سره صحیح نه ده. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو مفتی سے مسله وکړه او هغې کې هغې وفرمایل چې کم پلار په ژوندانه باندې خپلو زامنو او لوڼو له عیسه ورکول غواړي نو هغه به دواړو له یو شانتي ورکوي. دی وایي چې موږ خو داسې اورېدي دي چې د زوی عیسه د لور د عیسې نه ډبل ده، حالانکې هغه مفتی صاحب ووایي چې یو شانتي برابر به ورکوي. نو دی دې باره کې تشویش کې دي، دی د دې وضاحت غواړي. نو جواب دا دی چې یو دی میراث او یو دی په ژوند باندې اولاد له ورکړه. نو د میراث حکم دا دی چې هغه د یو کس د وفات او د مرګ نه پس هغه جاری کیږي. نو بیا هغه د یو انسان په خوښه باندې موقوف نه دی، هغه د الله تعالی حکم دی چې الله تعالی چاله څومره حصه مقرر کړی ده هغه ته به د هغه حصه پوره ملاویږي، نه کم نه زیات. نو الله تعالی د میراث په باره کې د دوو خویندو حصه د یو ورور برابر ګرځولې ده. دا حکم د میراث دی. او چې کله په ژوند باندې سړی خپل اولاد له ورکړه کوي، کاغه پیسې دي کاغه ځمکه ده، نو دې ته موږ میراث نشو ویلی، ځکه چې میراث دا د مرګ نه پس جاری کیږي. دا په ژوند باندې ورکول دي. په ژوند باندې چې څوک څه ورکوي هغې ته موږ په خپل عام اصطلاح کې هبه وایو، تحفه ورته وایو، ګفت ورته وایو. نو بیا د دغې باره کې فقها لیکي چې چونکې دا میراث دی نه دا پلار په خپل ژوند باندې ورکوي، نو بیا د پلار دپاره بهتر دا ده چې زوی او لور له یو شانتې ورکي. دا بهتر ده، لازمی نه ده. بهتر دا ده چې زوی او لور له یو شانتې حصه ورکي. او که چېرې پلار ولګېده او خپل جایداد یا خپل مال د میراث په طور باندې تقسیم کو چې زوی له ډبل ورکوي لور له د هغې نیمه ورکوي، نو دا هم جایز ده. خو چونکې د سره دی وخت کې د ژوندی دی لا مړ نه دی، نو که دی په ژوند باندې ورکول غواړي نو بهتر برابروالی دی، او که د میراث په طریقې تقسیمي نو هم جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې نوکونه کټ کی یا ویښته منګس کی نو چې هغې سره کوم ویښته اوځي نو آیا د دې دفن کول ضروري دي، او که دنه لارې نه یو سیډ ته غوزار کړی شي نو دا کافي دي. نو جواب دا دی چې کوم نوکونه کټ کړی شي یا د ویښته منګس کړی شي او هغې سره کوم ویښته راوځي، د بهتر او مستحب طریقه دا ده چې دا دفن کړی شي. د ویښتو او د نوکونو دفن کول دا مستحب دي. او که چېرې دغه مشکل وي
نو بیا په پاک ځای کې غرزول پکار دی. بلکې علما تر دې پورې لیکي چې داسې ځای کې غرزول پکار دی چې په هغې باندې خپې نه راځي. ګرځېدل کې چې کوم خلک ګرځي نو د هغې د خپو لاندې نه راځي. د یو بوټي ویښ ته واچوي، یو پاک ځای کې سیټ ته واچوي، نو دا هم کافي ده. که دفن کول ممکن وي نو دفن کول مستحب دي، که هغه مشکل وي نو پاک ځای کې اچول پکار دي. باتروم کې یا ګنده ځای کې اچول مناسب نه دي. د دې نه بیماری خورېدو باره کې فقهاو تذکره کړې ده. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی د هغه د پلار او د ترونو شریک کاروبارو او هغې د کس له اختیار ورکړی و. دی به دکان کې ناستو یا کاروبار به ورله چلو، خو هغې به دله د خرچې پیسې نه ورکولې. نو ده به چې کوم شی خرڅ که نو بیا به یې ځان له د هغې نه د خرچې دپاره پیسې اخیستې بغیر د هغې د اجازت نه. اوس هغې د تنخواه مقرر کړې ده، خو لیکن دی دا تپوس کوي چې دا کمې پیسې ما دغه شانتې اخیستې دي نو د هغې باندې زه ستومانه یم، نو ما له که زه هغې نه معافي غواړم نو د رشتو مسله ده، زما اعتبار ختمیږي. او که معافي نه غواړم نو د بندګانو حق دی او د بندګانو حق الله پاک هم نه معاف کوي. نو ما له څه کول پکار دي؟ نو جواب دا دی که چرې د ترونو یا پلار دی په دې کار باندې مقرر کړی او هغې ورته وی چې دا کار کوه، نو بیا خو د هغې سره د تنخواه حق جوړېده. نو که هغې ورله تنخواه نه وه مقرر کړې نو چې څومره د روټین تنخواه جوړېده همدله هغه عمره پیسې اخیستل جایز وو. دا په هغه صورت کې چې کله هغې ورته ویلي چې دا کار کوه، او که نه دی په خپله باندې بغیر د هغې د وینا نه احساني طور او خیراتي هغې سره کار کو، نو بیا د هغې سره تنخواه نه جوړېده، نو بیا دله دغه پیسې اخیستل جایز نو. بیا چې دغه پیسې اخیستې دي نو د ده حق نه جوړېده، لہذا اوس دله دغه پیسې واپس کول به ضروري وي. او د دې دپاره دا ضروري نه ده چې دی د هغې ته وضاحت وکړي، بلکې چې کله هم د سره لږې لږې پیسې راځي نو دی د هغه پیسې دکان کې وردننه کوي، کاروبار کې دی وردننه کوي، ځکه چې د کاروبار نه پیسې اخیستې دي نو کاروبار د پیسې وردننه کوي. چې کله د یقین خاص شي چې ما سوره پیسې اخیستې وي هغه عمره پیسې ما کاروبار ته وردننه کړي نو د ده ذمه به فارغه شي. دا ملګری تپوس کوي چې عبدالحبیب او محمد الله نوم کې خودل څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې په نومونو کې خودو کې د ټولو نه بهترین نومونه هغه د انبیاء کرامو نومونه دي یا د صحابه کرامو نومونه دي. نو هغې نومونو باندې خپل بچو له نومونه کې خودل پکار دي. عبدالحبیب نوم مناسب نه دی او محمد الله نوم اگر چې ټیک دی، خو لیکن که د دې په ځای باندې د عبدالحبیب په ځای باندې حبیب الله شو یا حبیب الرحمن شو او محمد سره که بل ټکی یو ځای که نو مناسب بیجي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو مقیم سړی مثال په طور باندې د شاه منصور یا د کونډې نه یو کس اسلام آباد ته لاړ او هلته مقامي امام پسې مونځ کوي نو د ده مونځ خو 4 رکعاته دی، نو دی به نیت څنګه تړي؟ د سفرانی مونځ نیت به تړي او که نه د پوره مونځ نیت به تړي؟ نو جواب دا دی چې کله دی مقیم امام پسې ودرېده نو د دغه امام د وجې نه د ده مونځ سفرانه ختم شو، د ده مونځ پوره دی. نو څنګه چې دی مونځ پوره کوي دغه شانتې به دی د پوره مونځ نیت تړي، د سفرانی مونځ نیت به نه کوي، د سم او د پوره مونځ نیت به کوي. د ملګری یو پوسټ را لېږلی دی، په هغې کې اهدنا الصراط المستقیم آیات لیکلی شوی دی او د مستقیم د آیای نیغه کړې ده او د هغې د پاسه یې څه بوتان غونې جوړ کړي دي او څه 2 راغوځار شوي دي، څه روان دي. نو دی دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حیثیت څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې آیات کریمه په داسې محل کې په داسې ځای کې استعمالول دا د دې بې ادبي ده او دا بالکل جایز نه دي چې یو سړی بل کس ته د صراط مستقیم یو نقشه پیش کوي نو هغې دپاره آیات استعمالول یا د آیات والا الفاظ استعمالول جایز نه دي. البته په ځمکه باندې یا په
پوسټ باندې اس یو لار جوړه کی او دا غینه مختلف لارې اخوا دی خوا جوړی نو هغه جایز دي. خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې یو پیرا پس مکه یو لکیر راخ کله او بیا د اغینا سیډونو ته لکيري او باسلی او وی فرمایل دانی غلاره د اسلام لار ده او د دین سیډونو ته چې کوم لارې کولو شی وي د شیطان لارې دي. نو عام حالاتو کې عامه طریقه باندې داسې نقشې سره سمجاول څه مسله نشته، خو لیکن د قران پاک آیات د دې لپاره استعمالول او دا غینا لار جوړول دا بالکل جایز دي. دا د قران پاک د الفاظو او د آیاتونو د به حرمتای په زمره کې راځي، د دینه اجتناب او ځان ساتل ضروری دي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه کله بازار ته زو د بازار دعا وایو یا نور گاڑی ته خیجو د گاڑی دعا وایو یا نور ذکر اسکار کو چلته پھرته ان زمون خله کې ناسوار وي نو پدی باندې پدی عمل کې څه فرق خو ناراضي. نو جواب داده چې دغه دعاګانې ویل یا ذکر اسکار کول پدی حالت کې چې پخله کې ناسوار وي نو اگر چې جایز دي خو لیکن د ادب نه خلاف دي، نو کوشش پکاري چې دغه دعاګانې دغه تلا ذکر دا په داسې حالت کې وشي چې خله کې ناسوار نه، نو دا ډیره بهتر وي. البته که چې خله کې ناسوار وي او دا دعاګانې اوویل شي نو دعاګانې ادا شوي خو لیکن بهتر نه دی، خلاف اولاد دي. دا ملګری تپوس کوي چې د موز نه پس یو سړی په سجده باندې پریوزي او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي، نو داسې دعاګانې غوښتل او داسې سجده کول جایز دي او کنه؟ نو جواب داده چې په تنهایی کې چې خلق نوي نو که یو سړی په سجده باندې پریوزي او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي نو په دې کې څه حرج نشته، خو لیکن د خلقو په مخ کې او د موز نه پس داسې قسمه عمل کول د دین فقها منه فرمایي، اسنه چې ناپوهه خلق دا د موز یا د دین یو حصہ وګڼي، حالانکه دا د موز په افعال او په کارونو کې یو جز نه دی. نو که څه خلق د دې اهتمام شروع کی نو نور خلق به وایي دا د موز حصہ ده او هغه به د موز د حصے په تور باندې کوي، نو د عمل د نور خلقو د غلط فهمۍ ذریعہ جوړې دی شي. نو د خلقو په مخ کې او د موز نه پس د دې ځان ساتل پکار دي، او که په تنهایی کې یو سړی صرف سجده کوي او پاغي کې دعاګانې غواړي نو سحرج نشته، او که چېرې په نوافلو کې په سجده کې دعا غواړي نو هغه کې بیا دا ضروری ده چې هغه عربی جبه کې وي، په بل جبه کې دعاګانې غوښتل په موس کې دنه جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه ډیوټي دوران کې یو نو د ماسپخین اذان وشي، نو ما سره صرف دوره ټیمی چې سبا کې سلور رکعات فرض حکم سنت زمنګ نه پاتې شي، نو بیا د دې سنت او قضا رستشته او کنيشته د دې څه طریقه ده؟ نو جواب داده چې مستقل تو د سنت پر خودو والا عادت جوړول دا بالکل جایز نه دي. البته کدا سي د عذر حالت وي نو بیا صرف د فرض ټیم ملاويږي نو فرض کول پکار دي، او که په داسې حالت کې سنت پاتې شو نو د سنت پاتې کېدو په وجه د هغې قضا نشته جي. قضا صرف د فرض یا د واجب وي، د سنت قضا نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دوبای کې کار کوو نو سحر چې څنګه اذان وشي نو زه سنت او فرض حکم که جمع د ایثاریګم نو بیا رانه د ډیوټي ټیم زی، او که ډیوټي ته شروع شو نو بیا د موس ټیم نه ملاویږي، نو آیا د جمع نه مخ کې دا موږ چې ځان له موس کوو نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې عام حالاتو کې چې کله مسجد کې جمع نی شي نو دا غي نه مخ کې موس کول جایز نه دی پکار، خو لیکن دا تاسو چې کوم حالت ته دا د عذر حالت ته که تاسو دغه ټیم جمع نه کوي موز نه کوي نو بیا ورستو تاسو نه موس قضا کیږي، نو د هغه په نسبت باندې د مسجد د جمع نه مخ کې تاسو خپل موس کول شي او په دې کې څه حرج نشته جی، ځکه چې دا حالت د عذر دی. دا ملګری تپوس کوي چې مونږه د ټاورو کار دی
نو منګه روزانه تقریبا د کار ځای ته چې ځو نو 200 کیلومتره فاصله منګه وو. دا زمونږ روزانه روټین دی. نو موږ به روزانه سفرانه مونځ کوو او که څه طریقه ده؟ نو جواب دا دی که چېرې یو سړی روزانه 78 کیلومتر نه سیوا مسافت او په سفر باندې د ځي نو دی به هلته کې سفر واله مونځ کوي. اگر که دی روزانه ولې نه ځي، دا ستاسو کار چې کوم د ټاورو واله دی نو دا دغه کې داخل دی. او که تاسو سوچ وکئ نو دا د ګاډو ډریوران چې هغوی په اوږد ډرایوینګ باندې ځي او روزانه ځي، انه که هغوی د 78 کیلومتر نه سیوا فاصله باندې ځي او روزانه ځي، هغوی به روزانه سفرانه مونځ کوي. د دې تعلق دې سره نشته که روزانه څوک ځي هغه به نه کوي او که چې کله کله ځي هغه به کوي. د دې تعلق دې سره دی چې دی کوم پله روان دی، که هغه ځای د سفر والا مسافت په فاصله کې وي نو دی به مونځ قصر کوي، 2 رکعاته مونځ به کوي د ماسپښین، مازدیګر او ماسخوتن، اگر که روزانه ولې دی نه ځي هلته. دا ملګری تپوس کوي چې دا شرعي مسافت 78 کیلومتر دا چې کله بنده یو ځای ته ځي د یوې غاړې چې جوړیږي نو هلی به مسافر وي، که د دواړو غاړو چې راجمع کړي نو هغې سره یو سړی مسافر جوړېدی شي. نو جواب دا دی چې کوم شرعي مسافت دی 78 کیلومتر نو دا د یو غاړې نه حسابیږي. مطلب دا دی چې کله یو سړی د خپل علاقې نه د یو داسې ځای په اراده باندې وځي چې هغه ځای د علاقې نه 78 کیلومتر یا د دې نه سیوا فاصله کې وي د یو طرف نه، نو دی به د شریعت په نظر کې مسافر شمار وي. اوس که چېرې یو سړی داسې ځای ته ځي چې مثال په طور هغه 39 کیلومتر دی د یوې غاړې او چې دی د دې غاړې 39 کیلومتر لارو والا چې واپس راته نو بیا 39 کیلومتر لارو والا د دې دواړه چې راجمع کړي د نه 78 کیلومتر جوړ شو، نو دا سړی د شریعت په نظر کې مسافر نه دی، ځکه چې د دواړو سیډونو سفر به جمع کولی نشي، بلکې د یو سیډ سفر 78 کیلومتر یا د دې نه سیوا ضروري دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د داسې ځای په اراده باندې د کور نه لاړ شي چې هلته کې په هغه باندې مونځ سفرانه راځي، خو چې کله هغه هلته ورسي نو هغه دا نیت وکړي چې زه به دلته د 15 ورځو نه سیوا وخت تېروم. نو اوس هغه مونځونه پوره کوي، 2-3 ورځې پس د هغه اراده بدله شي او هغه وایي چې نه زه د 15 ورځو نه مخکې به د دې ځای نه وځم، 2 ورځې پس ځم، 1 ورځ پس ځم، هفته پس ځم. نو اوس به دې باره کې دی 2 سواله کوي. لومبنی سوال دا دی چې دا باقي را روان ورځو منځونه به دی پوره کوي او که نه قصر به کوي. او دویم تپوس دا کوي چې دی کوم منځونه پوره کړي دي نو هغه به دوباره سفرانه کوي او که نه هغه شوي دي. نو جواب دا دی چې کله بنده 78 کیلومتر نه سیوا فاصلې په اراده باندې یو ځای ته لاړ شي او هلته کې د هغه نیت د 15 ورځو نه سیوا د پاتې کېدو وي، نو دا سړی د شریعت په نظر کې په هغه ځای کې مقیم تصور کیږي. دی به منځونه پوره کوي، که په دې وخت کې د اراده بدله شوه، د 15 ورځو نه مخکې د اراده بدله شوه او دی د واپسۍ اراده کوي، نو صرف په ارادې سره د واپسۍ په ارادې سره د مسافر نه جوړیږي. د دې نه پس به هم د منځونه پوره کوي او چې کوم منځونه یې پوره کړي دي هغه شوي دي، د هغې دوباره کولو ته ضرورت نشته. قصر به دی هلی شروع کوي چې کله دی عملی طور د هغې ځای نه راوځي، د واپسۍ په نیت باندې د هغې ځای نه راوځي، نو هلی به دی مسافر جوړیږي. صرف په اراده یا په نیت کولو سره دی مسافر نه جوړیږي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه ډیوټۍ حالت کې یو ډریوران یو، نو د ماسپښین ټایم کې چوټي کیږي، نو منګه داسې کار وکړو چې د مقامي اذان نه مخکې ځان له اذان وکړو، او چې مقامي اذان کله کیږي نو منګه سنت نیم کړی وي یا نه، نو دا طریقه صحیح ده او که صحیح نه ده.
نو جواب دادې کچری تاسو دغلته کې مقامی جمع سره فرض مز کول شي نو بیا خو تاسو د پاره د دینه مخکې اذان او خپل جمع کول دا جایز نه دي. لیکن کچری صورتحال دا وی چې تاسو د مقامی جمع نه مخکې گاډي را روان کوي کسان را روان کوي او بیا لاره کې تاسو ته موقع نه ملاويږي ان بیا د مقامی جمع نه مخکې خپل جمع کول دا جایز دي په دې کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تاسو کوي چې موږ غدون کارخانو کې کار کوو او مردان یو هفته دو پس چې کله موږ زو انو چې کوم ځای کې موږ ته مسجد ملاويږي د جمع ټیمي انو موږ الته موس کوو نو آیا موږ له دغه موس کول جمع سره بهتر دی او کنه قضا کوو بیا رستو کوو؟ نو جواب داده چې قضا کول بالکل نه دی پکار چې تاسو کوم اهتمام کوئ په دغه طریقه باندې را روان یي. دا ضروری نه ده چې مسافر به په سفر کې د امامتۍ پرې خودو امامتي به پریدي او ځان له قضا او سفرانه مسکی. سفرانه مز هغه وخت کې دی چې کله د مقیم امام پسې ولاړ نه وي چې کله مقیم امام ملاويږي د به هغه جمع سره ځان شریکي مز قضا کول د لپاره بالکل جایز نه دی. دا ملګری تاسو کوي چې کله مونږه حالت سفر کې یو او جمع سره مسکو نو پوره مسبکو او کنه سفرانه مسبکو. نو جواب داده چې کله حالت سفر کې جماعت ولاړ وي او امام هغه مقیم وي نو بیا به تاسو د امام په تابعدارۍ کې پوره مسکوي بیا به سفرانه مزنوي او کنه امام مسافر وي نو تاسو به سفرانه مسکوي او کزان لم او سنت مبارکه اختیار دی ک ټیم وو نو کول بهتر دی او کنه تلوار وا یا د ملګرو باندې جلدی وا انو کپری خودشي نو هم گنجائش ته او کزان لمس کوي نو سفرانه مزبکوي په حالت سفر کې پوره مسکول جایز نه دیږي. دا ملګری تاسو کوي چې مونږه سحر ډیوټای لزو نو په جمعات کې جمع ولاړوي اکثر یو رکعت شوی نو دغه ټیم منګه سنت کولې شو او کنه شو کولې او که دغه ټیم اونکو نو بیا قضا سټې مې کو د موز نه پس یو کو د اشراق نه پس د دې قضا وکړو. نو جواب داده کچره تاسو ته دا یقین وي چې امام به دا یو رکعت دوره اوګت کوي چې زبګه دوه رکعت سنت کولې شم او په قاعده باندې امام لاندې کولې شم بیا به تاسو سنت کوي او دا غي نه پس به امام سره موسکی شاملېږي. خو لیکن کچره تاسو ته د موز فوت کېدو خطر وي د سنتو د مشغولتیا د وجنه نو بیا تاسو سنت پر خوده شي او موسکی امام سره شامل شي او بیا چې کله منځو شي نو د موز نه پس د سنت قضا کول جایز نه دي. البته د اشراق په ټیم کې یعنی د نور د فارغه کېدو نه رستو کو سو قضا کول غواړي ان بیا هغه ټیم قضا کول شي او کچا قضا اونکړه نو څه حرج ور باندې نشته جی. دا ملګری تاسو کوي چې د قضا منفرد یعنی یو کس ځان له یوازي قضا منځونه کوي نو یمنګه داسې اوریدي دي چې هغه د پاره اذان او اقامت کول دا شرط دي. نو د دې باره کې تاسو کوي نو جواب داده چې کله یو جماعت سره با جماعت قضا مسکول شي او ګڼ منځونه نو هغه د پاره طریقه بهتره ده چې لومبني مستاذان او اقامت دوانو شي او باقی منځونو ته صرف اقامت وشي. دا د جماعت والا د قضا منځونو بارکه حکم دی او چې کله منفرد وي نو هغه بغیر د اذان او بغیر د اقامت نخبل قضا مسکو کی نو مسله پکې نشته جایز دی. دا ملګری تاسو کوي چې د اشراق منځ د سټیم نه تر سټیم پورې کیږي چې نور راوخیږي نو دا غي نه پس د سټیم پورې اشراق مسکیږي. نو جواب داده چې کله نور راوخیږي او نور فارغ شي نو د اشراق د مسټیم شروع شي او تر زوال پورې د مسکیږي. خو بهتره ده چې درځي چې کوم 1/4 یعنی سلورم حصہ ده نو په دې کې چې د موز دنه وشي نو دا ډیره زیاته بهتره ده.
د ورځې څلورمه حصه معلومولو طریقه دا ده چې تاسو د لمونځ د اوقاتو نقشه کې وګورئ چې طلوع فجر دا څه ټایم کیږي، یعنی د سحر وخت څه ټایم داخليږي. چې د سحر وخت څه ټایم داخليږي په شریعت کې د دغه ټایم نه رس شروع کیږي. او غروب آفتاب دا څه ټایم کیږي، نو د طلوع فجر نواله تر غروب آفتاب پورې دا د شریعت په نظر کې دا رز ده. نو چې دا څوره غنټي جوړیږي چې هغه په 4 تقسیم کړي، نو دا ډومبنه 4 غنټي دا د اشراق او افضل ټایم دی. نو په دې کې دن کولو کوشش پکار دی. دا ملګری تاسو کوي چې یو زنانه ده ان اغه د خپل یو زوی لور له پای ور کړی دي او د بل زوی له پای ور کړی دي. نو دا جنای او دا الک د رشتي په لحاظ سره د یو بل د تر زامن او د تر لور دي، خو لیکن نیا دوانو له پای ور کړی دي. نو آیا د دې دوانو نکاح یو بل سره کیږي او کنه کیږي؟ نو جواب دا دی چې کله د جنای د نیا نه پایس کلی دي او دغه کې الکم د نیا نه پایس کلی دي، نو چون کې د دوانو د یوې زنانه نه پایس کلی دي، نو د خپل میاس کې رضاعی رور خور دي او د دې خپل میاس کې نکاح دا حرام ده، دا نکاح نه کیږي. دا ملګری تاسو کوي چې کله یو کس بل ته وایي چې ستاد قسم وایي چې ته ودا کار کې، یا ورته وایي چې ستاد قسم وایي چې ته ودا کار نه کې، نو چې چاله دې قسم ورکي، نو که هغه د هغې خبرې خلاف ورزي وکي او د هغه خبره پوره نه کی د کولو یا د نه کولو، نو آیا په دې باندې ګناه راځي او کنه راځي؟ نو جواب دا دی چې کله یو کس بل ته وایي چې ستاد قسم وایي چې ته به دا کار کې، نو چې دې چاته وایي نو په هغه باندې دغه قسم نه لاګو کیږي، نه په هغه باندې دغه کار کول یا نه کول د دې قسم په وجه لازم کیږي. داغه خوخه دغه کار کوي نو ودی کی کنه کوي نه دی کوي، د دې قسم ورکول په وجه باندې د هغه د خلاف ورزۍ په صورت کې په هغه باندې څه قسمه کفاره وغیرہ لازم ناراضي جی. دا ملګری تاسو کوي چې کله یو کس رکوع نه پاسی نو سمع الله لمن حمده په ځای باندې په غلطۍ کې هغه الله اکبر وای او بیا چې یاد شي نو زر سمع الله لمن حمده وای، نو آیا د دې الله اکبر ویلو په وجه باندې په د باندې سجده سهو واجبېږي یا نه؟ نو جواب دا دی چې کله دې سمع الله لمن حمده په ځای باندې په غلطۍ سره الله اکبر وای او بیا سمع الله لمن حمده وای، نو په دې باندې سجده سهو نه واجبېږي. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس او 10 وی او موزي چولی او پاغي باندې مس کړی وي، نو کده دا موزي وباسي په حالت د او 10 کې، نو آیا د او 10 ماتيږي او که صرف مس مات شو؟ نو جواب دا دی چې کله بنده او 10 کې موزي واچي او پاغي باندې یو ټیم نیم مس کی او بیا دا غي نه پس د هغه موزي وباسلی په حالت د او 10 کې، نو دې سره او 10 نه ماتيږي، صرف د خپو هغه مسه چې کومه د کړي و نه هغه ماته شو، نو کچری دې خپي ووینځي صرف او بیا موزي واچي نو دا هم کافی ده، او کنه دوباره پورا او 10 کوي نو دا ډیره زیاته بهتره ده. دا ملګری تاسو کوي چې یو وادو نو پاغي کې ډزې کې دي، نو هغه کې یو کس ولګید او هغه مړ شو، نو بیا د هغې نه حالات خرابېدل او هغه مقتول په داسې کسانو باندې راړو چې د هغې سره د هغې څه دشمني وه، نو د هغې نزاع د دفع کولو دپاره او هغې جګړې د ختمولو دپاره په هغې کې یو تن د قتل په ځان راواړو چې دا زمانه لګېدلې دی، نو دی وی چې کفاره او وغیره ترتیب بسوي. نو جواب دا دی که واقعتاً هغه ته پته چې دا قتل ما کړی دی، نو په هغه باندې بیا دیت راځي، دا قتل خطا کې راځي، او کفاره راځي چې هغه 2 میاشتې روجي دي مسلسل،
دا په هغه صورت کې چې هغه ته پته چې ما ډزم کړی دی زما د ډز نه لګېدلی دی او کنه دغه خبره ني یقین ني هغه ته او نو بیا په هغه باندې څه کفاره وغیره نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې زه د هنګو یم او پاتې کېږم پېښور کې، نو د چې زه اوس هنګو ته لاړ شم حالانکې هلته کې زه د پلار نه بیل شوی یم، نو زه به هنګو کې پوره مونځ کوم او که سفرانه مونځ به کوم؟ نو جواب دا دی چې هنګو هغه ستاسو وطن اصلي دی او پېښور د شریعت په نظر کې ستاسو وطن اقامت دی. نو چې دلته کې تاسو یې او دلته مقیم یې او 15 ورځې نه سیوا تاسو دلته کې تیری کړی وي، نو دلته پېښور کې و تاسو پوره مونځ کوئ او هنګو ته چې لاړ شئ نو هلته چونکې هغه ستاسو وطن اصلي دی، نو که لږ وخت له لاړ شئ او که ډېر وخت له ځئ نو تاسو به هلته پوره مونځ کوئ جي. دا ملګری تپوس کوي چې د تلاوت د سجدې دپاره اودس ضروري دی او کنه دا بې اودسه کیږي؟ نو جواب دا دی چې بغیر د اودس نه د تلاوت والا سجده کول دا جایز نه دي، دا نه کیږي. د دپاره اودس دا ضروري دی، څنګه چې د مونځ دپاره اودس ضروري دی تخت شانتې د سجدې تلاوت دپاره هم اودس ضروري دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس باندې 15 سجدې د تلاوت واجب وي او په یو ټیم باندې ادا کوي، نو په یو نیت باندې ادا کول شي او که هر یو دپاره به جدا جدا نیت کوي؟ نو جواب دا دی چې سجده تلاوت دپاره په ژبه باندې نیت کول دا ضروري هم نه دي، چې کله دی 15 سجدې یو ځای ادا کوي نو د ده په زړه کې د هرې سجدې دپاره جدا نیت موجود دی، نو دغه نیت کافي دی او په دغه جدا د زړه چې کوم جدا جدا نیت دی نو په دغه باندې دغه 15 وانه سجدې کول ادا کول دا جایز دی جی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ چم گاون کې یو واده دی، نو هغه ما ته ویلي دي چې مونږ سره به ډولای لځي، نو آیا زما دپاره په داسې جنج کې تلل جایز دي چې هغې کې ډولکي وغیره وي او که نه؟ نو جواب دا دی چې ډولکي غږول او میلسې کول دا چونکې د ګناه والا کار دی، نو داسې جنج کې تلل دا گویا کې د ګناه په کار کې یو قسم له تعاون دی، نو د دې نه ځان ساتل په کار دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو جماعت کې ممبر و ان هغې له بل ممبر جوړ کړی شو، اوس هغه زوړ ممبر دغه شانتې پروت دی ردي کیږي او بل جماعت کې ممبر نشته، نو آیا دغه ممبر بل جماعت ته وړل او د یو جماعت ممبر بل مسجد کې استعمالول دا صحیح دي او که صحیح نه دي؟ نو جواب دا دی چې کله د جماعت سامان داسې زاید وي چې فی الحال یا آینده زمانه کې د هغې د استعمال څه توقع نه وي، نو د کمیټه چې کوم انتظامی کمیټې وي نو د هغې په مشوره او په اجازت باندې بل مسجد کې د هغې د استعمالولو گنجایش دی جی.